که تاسو غواړئ چې زمونږ دعاګانې الله ډېر زر قبولي کړي چې څه قسمه دعا هم وي الله جل شانه به ډېر زر قبلوي هسې هو الله جل شانه د چا دعا هم نه رد کوي د بعضو سله الله جل شانه په دنیا کې ورکی د بعضو دعاګانو سله الله په آخرت کې ورکی انسان ته د بعضو دعاګانو سله هغه داسي وي چې پتا یو مصیبت را روان وي هغه مصیبت الله جل شانه ستانه دفع کی او بعض دعاګانې داسي وي چې کم سیس تا غوښته وي الله جل شانه هغه در نه کی بلکې د اغه نه تعالی خصیص کی الله جل شانه د چا دعا نه رد کوي خو دعاګانې زر څنګه قبول شي الله جل شانه زر څنګه قبول کی د اغه د پاره درته یو څو کلمات خېمه تاسو چې کله هم داسې اسلامي ویډیو ګورئ یا داسې حدیث ګورئ نو هغه مخکې شیر کوئ تاسو ته خاصه هم پیدا ملو شي تاسو هغه سیس وګورئ او مخکې چې کم خلک وي هغه ته محروم پات شي نو تاسو داسې شیر کوئ چې هغه نور خلکو ته هم داسې رسی او هغه ته هم څه پیدالي هغه کلمات ډیر زیات آسان دي د کلماتو ترتیب داسې دی چې تاسو به اول درود شریف وایي یو لسکرته به درود شریف وایي د هغې نه پس په دا کلمات وایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام باندې وایي یا ذل جلال والاکرام به وایي یعنی په ذال باندې به پیش نه وایي په ذال باندې به زبر وایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام دا و تاسو 313 مرتبه وای او د اغه نه پس په بیا یو لسکرته درود شریف وای چې څه قسمه دعا هم وي د دې نه پس په اوغواړي خو پوره توجه سره به اوغواړي او په دې خبره باندې بیان نه پس په بیا خپل دعا اوغواړي چې کومه دعا هم وي او دا یقین به ساتي چې الله جل شانه به زما د دعا قبلوي ان شاء الله ودرې سلور ورځو کې به تا د خپل رزلټ ملو شي چې الله جل شانه هو بس تا ټول دعا قبول کړي وي سسیس چې هم تا غوښته وي الله جل شانه به هغه ته مهیا کی ځکه مونږ او تاسو ټول چې کوم دی هغه الله جل شانه ته محتاج مونږ د غیر الله نه غواړو کنه د الله نه غواړو چې هر چیز هم د الله کوم چیز هم غواړي الله په خوشحاليږي او کله انسان نه یو چیز غواړي نو انسان به یو ځل دل درکې په دویم ځل به درکې خو بیا در نه درکې او که بیا در درکې نو په مات تندې به درکې او زړه به خپوي